الله ستاسو د پاره د بخښنې زمونږ د پاره د بخښنې ذریعه وګرځي او پر ورځ د قیامت په د قرآن کریم سفارش کې دا به د انسان په شکل کې په قبر کې به هم دی د انسان په شکل کې کله چې د عذاب په دې قبر کې په دې بنده باندې را روان شي نو د قرآن به ورته وي چې مخکې رانشي دا زما بنده دی تا ته پته نشته زما تلاوت دې کړی دی ده ته رانږدې نه شي او یوازې د ده ذهن نه دی په کومه مقبره کې چې د قرآن کریم حافظ ښخ شو د ده نه ګیر چاپېره په سوونو قبرونه د دې حافظ قرآن د برکت نه الله پاک هغوی د عذاب نه بچ کړي لویه درجه ده د الله تعالی په نسبت باندې ډېره لویه درجه ده کوم ځای کې چې هسې کلام ویل کېږي د الله کلام فرشتې راځي تاسو حضرات نن تشریف راوړئ دلته کې تاسو ته چې په زړه کې به کوم اطمینان وي کوم چین وي کوم سکون وي کومه خوشحالي به وي تاسو ته زما په خیال ستاسو په ژوند کې که چېرته داسې مجلس کې تاسو مخکې شرکت نه کړی نن چې تاسو کوم شرکت وکړو دا زه په یقین سره وایم چې تاسو نن کومه خوشحالي ده داسې خوشحالي به تاسو چېرته نه کتلې دلته کلام ویل کېږي شپه ورځ دې ماشومانو بچو سره فرشتې دي دا چې د هر چا بچی دي د سره فرشتې دي د سره فوج دی دی چې کله هم د سارې د کور نه روزي د سره فوج وي مخکې وروستو ښي طرف ته ګس طرف ته او چې دې تلاوت کوي په لاره باندې را رواني استاد ورته ویلي دي سبق به ماته وری دی هغه خپل وخت په لاره هم نه ضایع کوي نو پوره یو فورس او یو فوج په منځ کې دی را روان دی پروټوکول د دنیا یا 2 کالي یا 1 کالي یا زیات نه زیات 15 کالي مخکې وروستو کې موبایل ګاډي ته رواني دی چې تر څو تلاوت کوي د ده سره به دا موبایل ګاډي وي د فرشتو کم کور کې چې حافظ جوړ شو هغه کور دی په دې ډېر خوشحاله شي هغه د خپل کور د فرشتو نه ډک ضروري خبره ده چې کوم کور کې فرشتي وي هلته به شیطان وي شیطان هلته کې وي چې کوم دی کې فرشتې ني او چې فرشتې وي بیا شیطان حملې نه کوي د کلام د برکت نه د کور نه الله تعالی نیستی غربت من لم يتغن بالقرآن حضرت شیخ صاحب د دې یو ترجمه دا کوي چې کم سړي ځان مستغني ونه ګڼو په قرآن کریم کم سړي خپل ځان په قرآن کریم باندې مالدار ونه ګڼو غالبا فلیس منا دا زموږ نه دی نو یو معنا د دې مالداري ده چې د قرآن یاد که بس دله خدای یو ډېر لوی دولت ورکړ او دی غني شو دله په جیب کې به پیسې ني خو دله چې خدای پاک کوم اخروي دولت ورکړ د دې یو حرف دې بچي به دا یو حرف څو ځله اړولي هسې یو حرف باندې یو نیکي ملاویږي یو د لسو برابر الف لام میم حدیث مبارک کې راځي دا یو حرف نه دی دا 3 دي 3 ضرب 10 30 نیکۍ شوي یو آیت به دي 100 ځله اړولي دي بیا د هغې نه پس دې قاري صاحب ته 100 ځله اورولې دي په سبق کې بیا په سبقي کې بیا په منزل کې 2 کاله 2 میاشتې 15 ورځې او دا معصوم دي دا د ګناه نه پاک ماشومان دي دا اجر او ثواب دا ټول مور او پلار ته دي مور او پلار ډېر خوش قسمته دي ډېر خوش نصیبه دي چې یقیني خبره ده په دې اوس دور کې دي د الله تعالی سره کومه سودا وکړه چې زه په دې خپل بچي باندې قرآن کریم یاد کړم دا ډېره بیا سودا وکړه دا هم د دنیا ګټه ده دا د آخرت ګټه ده زه درڅه نه خبر نه یم خو زه دا ویم چې د کوم چا دا بچی دی د کوم کور چې کله دی بچی سبق نو شروع کړي د کور څه حالت او د رزق او د برکت او کله چې دی بچی سبق شروع کو بیا د کور څه حالت او د رزق او د برکت نو دنیا خدا آخرت خدا
الله به دې په رزق باندې خوشحاله ساتي. رزق صرف ډوډۍ ته نه وایي چې څه ضرورت دي الله تعالی به پوره کوي. د استادان ناست دي زما په خیال چې په شمیر باندې په جیب کې به چا سره 5000 روپۍ نه وي به د استادانو. خو لږ ته تپوسو کې د دې چې خدای په کوم ضرورتونه پوره کوي او په اعلی سطحه باندې. ويرزقه من حيث لا يحتسب وهم ګمان کې هم د سړي ني او هغه رزق الله تعالی د دې ټول انتظامات هغه پوره کوي. دا څه دا د الله له لاس ورکړي دي. د ځان د الله تعالی د کتاب سپی جوړ کړ او د ځان د الله تعالی د کتاب څوکیدار جوړ کړ. موږ ته فخر دی په دې څوکیدارۍ باندې. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی دا کلام ما نازل کړی دی، زه به د دې حفاظت کوم. نو الله به د دې حفاظت په موت سره کوم ول چې الله سینه کې کلام اچولې دی دا د الله تعالی فورس دی. د خپل کلام تر قیامت پورې یوازې دی نه د ده سره چې بیا دومره بچي چې هغه سبقونه وي هغې بیا نورو بچو ته نو دا الله تعالی چې کوم فرمایلی دی چې ما د قرآن کریم حفاظت کړی دی، تاسو ټول په دې باندې خوشحاله شئ چې ستاسو نن دې بچي د برکت نه ستاسو نوم د الله تعالی په هغه لیسټ کې راغی، د څوکیدارانو په لیسټ کې راغی. کله کله سړی د یو MPA چپړاسي چې تپوس ته وکړي ډېر برید ته وایي، ځکه چې خامخا دنیایي لحاظ سره هر سړی وایي هلکه دا کار به پرې رالو نه کړي چې څومره وفده بره کېږي د هغې چپړاسي چې نو هغه نور زیات بره د هغه قدر او عزت وي. دې د الله د کلام څوکیدار وګرځېد. په دې به ولې فخر نی؟ د بادشاهانو بادشاه او شهنشاه د بادشاهانو د بادشاه د دربار دی څوکیدار. الحمدلله موږ ته پې فخر دی، دې بچو ته پې فخر دی، تاسو ته هم پې فخر چې ستاسو بچی دی دې څوکیدار جوړ شو د بادشاهانو د بادشاه چې پر ورځ د قیامت باندې به الله وفرمایي لمن الملک اليوم. نن بادشاهت د چا دی؟ څومره صدران وزیران زمان چې تیر شوي دي تر قیامته پورې چې څومره تیر شوي دي ټول به سر ټیټ نیولي. جواب چاله ورځي؟ الله په خپله دغې جواب وکړي لله الواحد القهار. آج بادشاہت صرف اللہ کی ہے. حضور مبارک فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هر بچی په فطرت د دین پیدا کیږي، خو ولې مور پلار دی یهودي جوړی، دی نصرانی جوړی، دی مجوسی جوړی. شکر وباسئ تاسو د خپل بچو په خپله باندې رام وستو او د الله کلام تم کېنه. دا فرض دی د مور پلار. د پیدایش نه پس د ښه نوم کېښودل، د ادب او د تعلیم د قرآن دینی تعلیم دا فرض دی په مور پلار باندې. مور پلار دا فرض ادا کړ. د دغې وجې نه د کلام په برکت سره به په کور کې خدای پاک جګړې ختموي، بې اتفاقۍ به ختمېږي، د رزق تنګسیا به الله تعالی ختموي. عمر رضی الله تعالی عنه خواته یو پلار راغی وي دا بچي زما خبره نه مني او ما وهي او ټکوي. وي راولې دې زوی راوسته خو ته یې ګوره ته دومره بې د پلار خبره نه مني وهي ټکي یې. ته د مور پلار حق د مور پلار په حقوقو باندې ته اګانې. هغه زوی عمر رضی الله عنه تپوس کوي چې د دې زوی هم څه حقوق وي یا ولې نه حقوق وي. حق یې دغه دی چې دله د پیدایش نه پس نوم وله کېږدي، دله په ښه پاکو نیکو خلکو کې رشته وکړي او د تعلیم د دین هغه ورله وښیي. زوی ورله وایي چې ده خو ما هېڅ نه دي کړی، ما له چې کوم نوم مې ایښی دی د هغې معنی ده ښاپېرک او په خپله د رشته یو داسې تورې وینځي سره چې دا کم نسل دی. عمر رضی الله عنه فرمایل چې کله د بچو سره د هغې دغه حقوق دي نه ادا کوي نو بیا سبا همدغه مسلې جوړېږي. عزتمندو تاسو دغه ماشوم بچي
چې کوم خواري او محنت کړی دی دا آسان کار نه دی. ستاسو زړونو ته سلام دی چې د دنیا په تعلیم باندې سړی پیسې ورکوي. تاسو دا بچی سهار راوستی دی، مازدیګر د خبر اخیستی دی، 2 کاله 2 میاشتې 25 ورځو پورې څومره چې د قدمونه اخیستي دي، څومره چې د تلاوت کړی دی، ستاسو پوره ستاسو د قام، ستاسو د قبیلې، ستاسو د خاندان، د پوره کلي د دغه کلام چې کوم هغه اجر او کوم ثواب دی هغه به تاسو ته الله پاک نصیب کړي. او موږ ټول محتاج یو د دې چې الله پاک زموږ د دغه کلام په خاطر باندې زموږ الله تعالی بخښنه وکړي. الله تعالی دې موږ بچي، ستاسو بچي ټول همدغسې حافظان کې، قاریان کې، عالمان کې، دیندار کې، نیکوکار دي. دا یو اهم فریضه ده. نن سبا تاسو کې مشران ناست دي، هغه پخوانی وخت نه دی. ماشوم بچي چک او بیلنس دا فرض دی، فرض. هغه زمانه تېره شوه، سادهګي به وه، پلار به چې ته مزدورۍ پسې لاړ، بچو به ځان له یا بې تعلیم کو یا بې مزدوري کوله، ماښام به راغی ټیک ټاک کار. اوس خو قدم په قدم باندې د فتنو اډې دي. دې وجې نه به دا بچي د قیامت په ورځ د مور پلار نه به تپوس کېږي چې تا ته د خیر خبر. ځان نه پیسو مشینان جوړول نه دي پکار چې سړی پښمني وځي او په تیاره کې لاړ شي او د تیاره کې 10 بجې د بیا را پیدا شي چې زه بچي ودي او چې راشي نو بچي ودي. دې دا پیسې څه لپاره ګټي؟ د ټولو نه قیمتي سرمایه خو اولاد دی. زه خو دا وایم که یو سړي د سرو زرو غر وي، د سرو زرو غر، او د سړي بچي لوفر وي، دا د هغه د ورځو څه د میاشتو څه چې په ورځو کې به دا غر دی د سرو زرو ختم کړي. خو چې کله د سړي بچي نیکان او صالحان او دیندار وي، د ده دپاره دا 1 روپۍ دا د 1000 روپۍ برابر دي. 10 روپۍ د ده دپاره 10,000 روپۍ برابر دي. نشو ته نه نږدې کېږي، تماشو ته نه نږدې کېږي، لوفرو ته نه نږدې کېږي. د دغې وجې نه دلته خو استادان صاحبان خوارۍ کوي، محنت کوي، د دې د تربیت خیال ساتي. خو ولې د مور پلار هم یو ذمهداري جوړېږي چې کله کور ته راغی تر اوسه پورې خو دی حفظ کول دا هم ګران کار دی، خو بیا یاد پاتې کېدل او یاد پاتې کول دا هم څه اسان کار نه دی. دې ته به استادان دلته کې سبق اوري، خو تاسو به هم کوشش دا وکړئ چې تاسو په خپله ورته کښېنئ، 1 سپاره 2 سپارې دي، یا په کور کې زنانو سبق ویلی دی، مور ته دې کښېني، خور ته دې کښېني، سپاره 2 سپارې، چې د دې ماحول داسې وي چې ماحول هغه ماحول چې دی ډېر عجیبه څیز دی او عادت هم ډېر عجیبه څیز دی. ماحول د ماحول نه عادت جوړېږي، ماحول نه عادت جوړېږي چې په سړي کې عادت پیدا شي، هغه عادت په هلسانه وځي نه. نو د دغې وجې نه تاسو به د دې په کور کې د ماحول داسې جوړ کړئ چې د دې کې خو به یو د دې خیال هم ساتي په نورو بچو کې. اوس دې حافظ شو، ځکه دا اوس تاسو به د کلام قدر کوئ. دې چې هر څه دی، دې چې هر څه دی، دې به مخکې لویږي هم، خو ده سره اوس د الله کلام دی. د دغې وجې نه موږ د الله کلام چې چېرته موږ ورو راویخلو، ښکلي کړو، په سینې کې ږدو، په سر یې کېږدو، ثواب میلاویږي. فزیکس کیمسټري دې سړی راولي په سر دې کېږي، هېڅ هم نشته. دا د الله کلام دی، نو د ده په سینه کې د الله کلام دی. نو د نورو بچو په نسبت باندې به د قدر کوئ، د ده به عزت کوئ، دې به ستاسو قدر او عزت به کوي. د منځونو به دې ستاسو خیال ساتي، ځکه چې د الله په کلام کې بار بار د اصولات ذکر او تذکره راغلی، نو تاسو ته به دې مونځ را یادوي، تاسو به دې ته مونځ را یادوئ. او انشاءالله دغه چې دا کوم قرآن کریم دی یاد کړو، نو تاسو به داسې کوئ چې دې ته به خامخا دومره وخت چې د ده سره به څوک په کمره کې ناست بني دي، به د خپل تلاوت به کوي، هله به دا د ته یاد پاتې کېږي. نو ما خو عرض وکړو چې دا یادول هم ګران کار دی، خو یاد پاتې کول دا هم څه اسان کار نه دی. په هغې سره به بیا دې ته استادان خپل هغه دغه به ته ووایي چې ته به دربه دې څومره سبق هلته کور کې وی، څومره به موږ سره وی. الله تعالی دې موږ ستاسو دا بچي ټول د قرآن حافظان او دیندار او نیکان صالحان